حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او حبشي صحابي دی وی خپل ورور له نکاح کوله رالم د قریشو د خاندان دروازه مې واله او قریش کوم خاندان دی تاسو ته پته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پکې راغلی دا داسې حسب او نسب دی وی زرالم د قریشو د خاندان دروازه مې وډبوله ما وی جی نکاح کوم خپل ورور له هغې ما ته کتل زه خو حبشي وم او غلام وم د نبي علیه السلام اول داسې غلام وم بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام شو وی هغې چې ما ته وکتل د قریشو دروند او اوچت خاندانو ما وی د خپل ورور له رشته کومه وی هغې ما ته لاندې باندې کتل زه پوه شم چې دا د ما حسب او نسب ته سپک ګوري چې دا خو غلام هم دی او حبشي هم دی ما وی سنو زمانه جمله وره زه ګورې په ذات باندې حبشي یم په ذات باندې تاسو ته پته ده چې حبشي او غلام هم لیکن د محمد رسول الله په برکت باندې الله د غلامین هم آزاد کړم حسب مم کمزور دی نسب مم کمزور دی په اعتبار د مال سره هم کمزور مالم نشتا جمله وره قریش والا جمله وره مالکم نکاح را کړه فبالرأس والعين الحمدلله ټیک ده او که زما د نکاح نم انکار وکړو زه به ووایم الله نبی علیہ السلام جمله فرمایلی دا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله زه دې ولې کم حسب او کم نسب پیدا کړم الله زه دې ولې غریب پیدا کړم چې نن مالدار ما ته سپک ګوري د قیامت پر ورځ باندې د محشر پر ورځ باندې به د الله په دربار کې عدالت کې ستاسو د قریشو شکایت کوم چې الله ما ته کم حسب او نسب چې تا راکړی دی الله حبشي دې پیدا کړم الله غریب دې پیدا کړم د هغې الله زه سپک کړم د هغې د وجې نه دې ما له رشته نه راکوله قریشو چې دا आवाज اورېده چې اصل سے نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین په تاسو کې هغه خلک دي چې هغه تقوادار دي ګوره نبی علیہ السلام بیا وفرمایل داسې نه دی که نه موږ وایو هلکه جي پلان کې سید دی پلان کې جي میا دی میاګان دي جي لیکن کارونه یې ته وګوره قسم دی هر قسم ارامتوب به کوي موږ چې دا سید دي چې دا میاګان دي دا په دې نه کېږي دا میا اوسه وی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کله قبر ته کوزوله صحابي وی ما आवाज ورکړ ما وی سنو قبر ته مې आवाज وکړو ګوره ګوره تاله څوک در روان دي ما تاله ګوره داسې نبی رسول الله مبارک فرمای الفاطمه بدعه مني دا فاطمه زما د محمد رسول الله د وجود نه یو ټکرم ده یا نبی رسول الله فرمای فاطمه سیدة نساء اهل الجنه دا فاطمه دا د جنت د ښځو سرداره ده او قبر ته مې आवाज وکړو سنو تعالی د محمد رسول الله د وجود ټوټه در روانه ده وی قبر ما ته आवाज وکړه قبر ما له جواب راکړ ما ته आवाज وکړ صحابي دا قبر داسې ځای دی چې دا د حسب او نسب ځای نه دی قبر دا د حسب او نسب ځای نه دی چې ګنه دا د پیغمبر اولاد دی نو زه به معاف کړم د ما محترم اوس یاد ساته چې زموږ ستا به په دغه شپه کې څه حالي دا قبري شپه خو په ټولو را روانه ده که نه تاسو ته پته ده دا قبر و دا شپه چې هغه لومبنۍ شپه په قبر کې په عالم برزخ ته په تمام انسانیت را روانه ده لیکن مو تا د دې نه غافله یو قسم دی تا چېرته دا سوچ نه دی کړی مړه چې زه به مړ کېږم نو که چېرته تا دا سوچ وکړو او دا تصور دی وکړه چې الله زه به مړ کېږم خدایا په ما باندې به قبري یوه شپه راځي الله چې ما نه به مال پاتې کېږي الله ما نه به دا کومه ښځه اولاد دا پاتې کېږي الله ما نه به دا جایداد د خپل اولاد ته پاتې کېږي الله ما نه به ښځه دنیا کې پاتې کېږي الله دا عهده په دا دنیا کې به ما نه پاتې کېږي او یوه چې زه یوازیوالي نه یریږم دغه یوازیوالي وحدت په دا قبر کې ما باندې راځي الله د تیارو نه په دنیا کې یریږم چې بجلي لاړه شي سم مړ کېږم الله بجلي به قبر کې نه تیاره الله د تنگ ځای نه یریږم که کور علم ګورم 12 مرلې 10 مرلې یو کنال کور علم الله په یو ګز ځای کې به سملم خدایا دا تصور تا کړی دی چا کړی دی او په جومات کې د دا سوچ راشي چې د جومات نه بار سي بس زه اکثر دا خبره کوم چې د جومات نه بار سي باس تا تقوا ختم شو د ما محترم قسم دی الله به وي مړه تاسو ما سره ټوکې کوئ الله به وي تاسو ما سره زما بندګانو ګپ شپ لګوي قسم دی مونږ الله سره ټوکې شروع کړې د ما محترمو وی قبر आवाज ورکړه دا د حسب او نسب ځای نه دی زه د اعمالو ځایم که عمل یې خو پرې بېږدم وګرځه د دې ځمکې د پاسه چې څومره ټوکونه ووهه چې څومره ارامتوبونه کې وکړه څومره زناګانې کې وکړه
خو دا یاد ساته دا زموږ اواز هم کوي بنده ته بنده زما د سر د پاسه چې څه کوي نو وکه اجازت دی لیکن یوه ورځ ده چې ما درته جال خور کړی دی زما ګیډې نه به دن نه راځي وایه بیا به څه کوې زما محترمو زما ستا دا سوچ راغلی چېته چې دا قبر به یو پیره شلیږي ماته دا ځمکه به ما دپاره کندلې کېږي او دا به شلیږي ماته زه به پکې ننوځم دا سوچ دې کړی د ما محترم او که دا سوچ دې راغی نو بیا به ستا د ګناه تصور هم نه راځي بیا به ستا د ګناه تصور هم نه او زه تاسو ته یو خبره کوم د ما محترم تا خو ځان پټ کړی دی په کپړو کې د یخنۍ موسم دی بنینونه دې اچولي صادرونه دې اچولي دي خو لیکن کله چې مړ شي او په تخته دې سملی ستا بربنډ کې زما محترمو تاسو ټولو ته پته ده په تخته باندې بربنډ کی پته ده تاسو ته چاته پته ده چې په تخته بربنډ کی چې چاته پته ده لاس اوچت کې په تخته باندې بربنډ کی وې لامبئ یو ټوټه وله روړي په هغې کې اون غاړي او یو غوټه سر له ورکي یو وله خپونه ورکي زما محترم او په څلور کسې ونیسي یاد ساته دې خبرې ته په کم کټ کې چې تا قبرستان قبر ته یوسي او هلته د دفن کی او تا خو مال کې دنیا کې کنه ستا تصور دا دی چې دغه ځای په ما نه راځي او په قبر کې دې کېدي تبی در باندې کېدي که د یخنۍ موسم دی او که د ګرمۍ موسم دی اوس د یخنۍ موسم دی په دې کې انسان وفات شو په قبر کې په یخه ځمکه باندې کېښودو او تبی پې کېښودی او خلک ترې را روان شو زما محترمو کم کټ کې چې ته وړی وې ته زما مالي چغې دی والې که نه چې زما مال دی او ظلم چغې دی والې کم کټ کې چې ته خپلو وارثانو یوړې ستا هغه کټ چې هغه وارثان ته وې دا زما بچی دی دا زما اولاد دی زما د وجود نه پیدا ده ستا هغه کټ زما محترمو هغه جومات کې استاجي له ورکي استاجي دی کې موږ مړی وړی دی استاجي دا پته نشته مړی چې دا زما پلارو په دې کټ کې مې وړی دی استاجي په دا کټ کې مې مړی وړی دی زما مور کور کې یریږي چې په دې کې ماشومان مسم نه وه زما مور یریږي او استاجي زما د پلار چې کومې جامې دي چې ستا نه کومې کپړې ایستې دي بربند کړې هغه کپړې ستا تقسیم شي زما محترم دا سوچ تا کړی ده او که دا سوچ ته راغی نو څه دی خیال دی د ګناه تصور به راشي نبي علیه السلام فرمایي اکثرو ذکر هادم اللذات اکثرو ذکر هادم اللذات اکثرو ذکر هادم اللذات گویا د لذاتو د خواهشاتو د ګناهونو دفع کوونکې ډېر یادوه نبي علیه السلام مبارک نه صحابو تپوس وکړو د الله رسول دا څه شی دی فقال الموت نبي علیه السلام مبارک وفرمیل دا مرګ د قبرستان ته بار ځه مرګ بار یادوه دا تصور چې ستا په ذهن کې چې ستا په ذهن باندې یو بوج پروت دی چې هغه د دنیا د مال بوج دی د مال چې مال به څنګه جمع کومه دنیا به څنګه جمع کومه نبی علیه السلام مبارک وفرمایل د دې بجای چې د مال د جمع کېدو او د دنیا د جمع کېدو د خواهشاتو د جمع کېدو په ځای باندې ستا په ذهن باندې دا خبره سوره شوه چې الله مرګ را روان دی الله مرګ را روان دی او قرآن کې الله فرمایي یو خبره یاد ساته اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة زما رب قرآن کې وفرمایل که ته په غټو بالخانو په غټو تحتونو ولې نه ناست لیکن مرګ داسې اټله فیصله ده چې یو پیر راغی قسم دی لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون یو سکنډ ته نه ګوري او داس به نه وباسي زما محترم بیا به ته دا نه کوې چېرې جي ماله یو منټ راکړه جي دا خپل وراثت تقسیمومه جي یو ټایم راکړه جي زما دا کار دی دا پکې کومه جي بس ستا دنیا کې وقت برابر شو زما محترم या हबीब सलाम अलैका सलाम